بس یو عرض وکړم د اشاره وکړله چې امریکایان د افغانستان په حکومت باورمن ځکه دي چې دوی یو ستراتیژیک تړون ورسره امضا کوي چې د افغانستان ګټه څه شی ده تا اتوم بم جوړوي تا ته تیارې درکوي تا ته د ټانکو کوم فابریکه جوړوي تا ته بل شی درکوي چې سبا دا ووځي ته د دې همسایو ګاونډي هېوادو سره په نظامي قوت کې برابر شي 4 دانې جالۍ د خاورو ډکې کړي دي چې وځي هغه هم درنه وړي تا ته خاوره پرېږدي د امریکا چې خپله ګټه نه وي ته به دې بېغمه شه ستا قیسه کې هم نه دی راغله خبره دا ګوره زه یو شی وایم دا د تروریست تعریف ما څو ځلې په دغې میز پوښتنه کړې ده او دې ورور داسې اشاره اوس ورته وکړله چې هر هغه څوک چې وینې تویي د افغانستان د خلقو دا تروریست دي د امریکایان چې وینې تویي ولې ورته تروریست نه وایي چې په ننګرهار کې تویې کړلې چې د هغه ورځې په غزني کې تویې کړلې چې هغې نه مخکې په هلمند کې تویې کړلې چې په لوګر کې تویې کړلې چې په نورستان کې تویې کړلې چې په کندوز کې تویې کړلې چې په بالابلوک کې تویې کړلې تاسې ما عرض ته وګوره دغه انسانان نه دي تاسې دې ته انسانان نه وایي که څنګه چل مسجد عملات انجام میدن اونا چی هستن ګوره موږ زه داسې وایم زما خپل عقیده داسې ده زه درته وایم هر هغه څوک چې ګوره زما خبره واوره هر هغه څوک چې د یو مسلمان په ناحقه وینه تویي دا ماخوذ دی دا ګناهګار دی او دې نه خدای پوښتنه کوي او الله څه وایي من یقتل مؤمنا متعمدا زما خبره واوره ته زما خبره واوره قرآن آیات درته وایم چې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خدای ورته جهنم ټاکلی دی مګر همدا یوه خبره باید وګورو امریکایي زما وطن کې راغلی دی زما زوی وژني او ته د هغې سره ملګری او زما مخې ته راشي زه تا پرېږدم ته ما ته دا جواب وایي ستا مرګ بیا ما سره بلکل شرعن روا دی ته مردار یې تاسې له کښېنئ دې ملا او دین قرآن ته کښېنئ دا څه وایي تاسې زه به تا ته یو خبره وکړم ګوره ناحقه وجل ګوره مسجد حمله حرامه ده ناروا ده که طالب یې کوي ګوره صبر ما خو ته واوره صبر وکړه ته زما خبره واوره د مسجد که طالب یې کوي که زه یې کوم که ته یې کوي که امریکایي یې کوي که هر څوک یې کوي دا ګوره جرم دی دا خیانت دی دا ظلم دی دا ناروا ده بلکل کفر دی چې دا کار څوک کوي زه تا ته به عرض وکړم یوه جملې ته ما ته پرېږده یوه خبره ده ګوره زه دغه شی وایم چې دا مرګ د انسان باندې ټول خفه یو ګوره دلته دا خبرې چې کېږي وایي دونه خلق مړه شولو مسجد کې دا وشول دا زه په دې یقینا خفه یم خو زه دا وایم چې ګوره دغه یوې طرف ته چې ته د تروریست خطاب کوې دغه بله چې وژني دې ته ولې غلی دا ما ته ووایي دغه څه امتیاز لري دې ته کوم فرمان د قیامت راغلی دې ته کوم فرمان د اسمان نه راغلی دې ته قرآن کې کوم جواز شته دی العیاذ بالله چې ته خلق وژنې ته ماشومان وژنې ته کلي وژنې ته په کورو بمباري کوې ته د شپې نه نوځې د خلقو په عزت او په ناموس تجاوز کوې دا په کوم کتاب کې روا دي دې ته ولې تاسې غلي یاست